چې بچا باندې امتحان ناراضي سړی کامل مؤمن نه دی چې کندې بورلو کنستلې شوې د اوسپنې ارې به راوړلې شوې د هغې پورې به د نامه پورې ښخ کړی شو لاسونه به یې تړلي وو په سر باندې به ورله د اوسپنې اره کېښودم بیا به ورته دا ووایي چې اوس راته ووایم د دین اسلام نه وړې د خپل دین او کتاب نه وړې که نه په منځ دې اره کمم یو طرف ته یو خوا غورځوم بل طرف ته بل خوا چې اوس ته ووایم دا کوم دین اسلام چې تا قبول کړی دی د دې دین اسلام نه وړې که نه دوه ټوټې دی کم سر د قلم کم یو تنه دی یو خوا بله دی بل خوا غورځوم د سیدنا حباب ابن العرت رضی الله تعالی عنہ دا یو مختصر خبره کو محدثین دا واقعا ذکر کړي حباب رضی الله تعالی عنہ دیراغه نبی علیه الصلاۃ والسلام د خانه کعبه دیوال تړړه لګولې و او خپل صادره خپل سر ته یې آیت ډړواله سیدنا حباب ابن العرت رضی الله تعالی عنہ وی مون پیغمبر ته شکایت وکړه حباب رضی الله تعالی عنہ وی ایمون وته وی الا تستنصر لنا الا تدعو لنا اے د الله پیغمبرام تمون د پاره دعاګانې نه غواړې تمون د پاره سوال لکې او ته زمون د پاره د الله نه د امداد سوال لکې چې الله زمون امداد وکي حباب رضی الله تعالی عنہ وی مون نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ته زمون د پاره دعاګانې نه کوي او زمون د پاره د امداد سوال نه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام راوچت او رنگ مبارک سور شو رنگ بدل شو او سیدنا حباب رضی الله تعالی عنہ ته فرمای چې حبابا تاسو نه مخکې چې کوم خلکو او مخکې امتونو ناغي کې به یو سړی ونیولې شو حباب رضی الله تعالی عنہ د ملګرو ته وی چې دا سوال کړی دی ناغي ته وی چې هغه قومونه براونی ولې شو هغه پیغمبران براونی ولې شو رسولان براونی ولې شو او دا غوی د پاره به یو کنده وکنستلې شو او د نامو پورې او پاغه کنده کې خخ کړی شو او پای کنده کې با ودرولې شو او بیا به د اوسپنې اره راوړلې شو فیوزو علی راسی فیجالو نصفین وی د اوسپنې اره به راوړه په سر باندې به ورله کېښودم وی دا به ورته وی چې اوس ته ووایم دا کوم دین اسلام چې تا قبول کړی دی د دې دین اسلام نه وړې که نه دوه ټوټې دی کم سر د قلم کم یو تنه دی یو خوا بله دی بل خوا غورځوم تا ته خو له هغه تکلیف نه دی راغلی تا ته خو هغه سختۍ نه دی راغلي ای حبابه ته ولې بیا وایم چې ته راغلی او زما نه دا تپوس کوې چې ته وایې چې ته زموږ دپاره دعاګانې نه کوې د الله نه هغه پیغمبران هغه مخکني امتونه چې کندې بورلو کنستلې شوې د اوسپنې ارې به راوړلې شوې د هغې پورې به د نامه پورې ښخ کړی شو لاسونه به یې تړلي وو په سر باندې به ورله د اوسپنې اره کېښودم بیا به ورته دا ووایي چې اوس راته ووایم د دین اسلام نه وړې د خپل دین او کتاب نه وړې که نه په منځ دې اره کمم یو طرف ته یو خوا غورځوم بل طرف ته بل خوا دا سختۍ خو لا نه دي راغلي داسې کار د سره وکړو نو هغوی به څه وکړو هغوی به وی مرګم قبول دی وجودم ټوټې ټوټې قبول دی سختم ټوټې ټوټې قبول دی لیکن د دین اسلام نه اورېده زموږ قبول نه دي په سر به اره کېښودلی شوه تر ښکتې پورې به راوستلی شو د بدن یو حصه به یو طرف ته وغورځېده د بدن بل حصه به بل طرف ته وغورځېده لیکن دا به ونه وي چې موږ د دین اسلام نه دا تکالیف خو لا نه دي راغلي دا سختۍ خو لا نه دي راغلي بیا مو وایي چې ته لا زموږ دپاره سوال نه کوې دعاګانې نه کوې لیکن هغوی به بیا هم د دین اسلام نه نه وروسته کېدو هغوی چې په کوم دین باندې به رالیږلی شوي هغه دین نه به نه اوړېدو لکه نبی علیه الصلاة والسلام ویل ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعزمه فما يصده ذلك عن دينه نبی علیه الصلاة والسلام ویل داغوی بدنونه بام دا
غوښونه را صفا کړی شو د وسپنو په منګزو باندې به منګز کړی شو اډوکي به ورله یو طرف ته وغورځول غوښې به ورله بل طرف ته وغورځولې لیکن هغوی دا خبره نه کوله چې موږ د الله د دین نه وړو د الله دا کلمه نه منو الله چې موږ په کوم دین باندې رالیږلي یو د دې نه وړو دا به یې نه وي د وسپنې په منګز باندې به منګز کړی شو غوښه به ترې وتوږلی شوه او بیا به غوښه یو طرف ته واړو کې بل طرف ته شو لیکن بیا به وایي موږ د الله د دین نه هسې ته ووایه چې مچی دې وچیچي مچی څومره تکلیف رسي مچی ځکه هم دې ورځو کې مچی دې وچیچي څومره تکلیف رسي په لاره باندې روانې غیر اختیاري دې په خپه کې ازغې مات شو څومره تکلیف رسي غیر اختیاري او چې لا اختیاري ته ګورې او د وسپنې په منګز باندې ستا وجود منګزولی کېږي بیا به د هغې دپاره کم تکلیف وي د هغې دپاره به کم درد وي بیا هم د خپل دین نه ناوړي نو ستا څه خیال دی چې تا باندې به امتحان نه راځي تا باندې به سختۍ نه راځي تا باندې به تکالیف نه راځي او ته به جنت ته ځې الله رب العزت څه وایي سوره عنکبوت کې احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ایا خلق دا ګمان کوي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ایا خلق دا ګمان کوي چې دوی به دا شان پرې هودلی شي دوی به داسې پرې هودلی کېږي چې دوی به وایي چې مونږ ایمان راوړی دی او بیا به په دوی باندې امتحانات نه راځي دا وورا چې بچا باندې امتحان ناراضي سړی کامل مؤمن نه دی چا باندې امتحان رانغی یا په امتحان راغی په امتحان باندې ثابت قدم پاتې نشو پوه شو چې سړی کامل ایمان والا نه دی سړی څه نه دی کامل ایمان والا نه دی سختۍ راله د مال سختۍ راله د بدن سختی راله د وقت دی په خپل کار باندې ثابت قدم پاتې نشو پوه شو چې کامل ایمان ورسره نشته کامل ایمان برابر نه دی تقوا پرهیزګاري برابر نه ده تقوا نشته هیڅ چا کې نشته ممکن نشته نو ګورئ چې تکالیف رالو تکالیف دې برداشت کړو په هغې باندې ثابت قدم پاتې شوې د دې نه وروسته ګوره چې الله څه ثمره درکوي د دې نه وروسته به څه ثمره میلاویږي د هغې نه وروسته به څه نتیجه میلاویږي د هغې نه وروسته به څه رزلټ راوځي لیکن تکلیف به برداشت کول غواړي د هغې دپاره به څه تکلیف تېرول غواړي